پرون سټیم کې په ناروې کې د دیو ځان له خپل یو احتجاج نو دیو احتجاج کوي د اسلام په خلاف بهر راوتی دي نو د دیو یو کس قرآن راغستی دی او هغې ته اور ورته کړه سوځئ دا د ډېره غوسه ته که یو قرآن وسوځې نو ته به څه وکړې قرآن په سوځولو باندې د مسلمان د زړه نه د قرآن محبت او د پیغمبر محبت نشي هغه نور هم مضبوطېږي لیکن دوی وایي چې زموږ خپل وطن دی او څه مسله نشته هم په هغه وطن کې یو مسلمان نوجوان تاسو چا چې ویډیو کتلی نن ده اور لګولی دی او هغه داسې ور ټوپ کړي لکه باز چې په خپل ښکار باندې ور ټوپ کوي او داسې ور ټوپ کړي او داسې فورن یې په داسې ګزار کړی دی فورن پولیس راغلي دي نو هغه نوجوان یې نیولی دی بجای د دې چې هغه خپل کس ونیسي چا چې دا ظلم کړی دی چا چې دا لوی جرم کړی دی د هغې ته هېڅ نه وي نو ګرفتار یې څوک و هغه نوجوان یې ګرفتار کړو کوم چې په ده باندې حمله کړې ده دا چې زموږ په وطن کې چېرته د عیسایانو د کرسچن معمولي ولې چېرته کې د کتاب د سوځولو خو مسلمان ځکه دا سوچ نه کوي چې انجیل ته مونږ د الله کتاب وایو چې کوم انجیل حقیقي انجیل دی نو په هغې نوم باندې چې کوم انجیل دی مونږ د هغې به احترام هم نه کوو تورات چې کوم د دې سره محرف پروت دی چې هغې ته تورات نشي ویلی کېدی خو د دې نوم یې تورات دی مسلمان د هغې به احترام کوي لیکن دلته که معمولي څه واقع شوی وی نو خدای خبر چې ټوله دنیا به څنګه مونږ ټول غور کوو که نه بیا سوچ کوه واقع وشوه مسلمان نوجوان توره کړې ده قرباني ورکړې ده د کافرانو په دنیا کې چې ښه ورته پته ده چې زما هېڅوک حمایت یې نشته لیکن ایمان د هغه برداشت نه دی کړی او داسې د باز په شان یې ور ټوپ کړي تاسو وګورئ سړی بلکل حیرانېږي ټوله دنیا دې نوجوان ته سلام کوي موږ ته یې نوم هم نه دی معلوم چې دا کوم ځای دی د نیشنلټي څه ده لیکن موږ هغه ته سلام کوو موږ د هغه حوصلې ته سلام کوو د قربانۍ داد ورکوو د ایمان رڼا چې کوم زړه ته ننوځي هغه هم دغه شانتي لیکن د ترکي نه بغیر هېڅ یو مسلمان ملک احتجاج ونه کړو اوسه پورې تاسو به نه اورېدلي ترکي نه بغیر بل چا له احتجاج نه دی کړی دا اوس خلک راپاڅي دیو ته به ور یاد شي دیو ته ورته داسې مسله نه ښکاري دیو ته ورته داسې ایشو نه ښکاري